ګرانه مشره که تا د ضرورت وي نو ته صرف په شپېلي سره وایه انشاءالله دا د بایپاس روډ د دې چې کومه پیسې دي خلکو په دوکه ایستلي دي او کومې په تیاره کې ایستلي دي او کومې په خوب کې دا خلک لیدلی او دغه پیسې ایستلي نو زه تا ته دا وایم چې زر تر زره ته دې قوم ته غږ وکړه انشاءالله دا قوم به ټول په دې بایپاس باندې ناست د کوز د دینزي عثمان خیل روغاني او مومن قبیلو قومي مشرانو اعلان کړی دی چې کچر د چکدرې بایپاس پیسې باغکنډۍ او رامیال په شمول نورو کلو حقدارو ته ورنکړې شوې نو دوی به د اختر نه وروستو چکدره بایپاس بندی چې ذمهداري به په هغه انتظامي افسرانو چا چې پیسې غلطو لاسونو ته ورکړي دي په دې سلسله کې کوز د ټیسو کې د پخواني ناظم هارون رشید په مشرۍ کې د یوې درنې غونډې تابع شوې وه چې پکې د دینزي امن اصلاحي جرګې مشر مقرب خان جنرال سیکرټري زبیر خان رازي خان وکیل په شمول بر سرکلو وکلو مشرانو او کشرانو په ګڼ تعداد کې ګډون کړی و غونډه کې د کوز برټیسو ماخی خیرآباد کلو ځوانانو تنظیمونه جوړ کړی شو غونډې ته د وینا په وخت د دینزي امن اصلاحي جرګې مشر مقرب خان صدر محفل هارون رشید زبیر خان رازي خان وکیل ګلزاده امیر افضل خان بخنسیم عزت خان او نورو د قومي یووالي قومي او کلو مسلو د حل دپاره ځوانانو تنظیمونو په جوړښت یو ځای کېدو د خوشحالۍ څرګندونې وکړې او ویل چې د نن ځوان د سبا مشر دی او د ځوانانو د یووالي مقصد ځوان کل د خپل قومي ولسي تحریک خصوصي توګه ځمکو مسلو تاریخي پس منظر نه خبرول دي چې په راتلونکي وخت کې دا ځوانان قومي مسلې حل کړي وینا کوونکو وویل چې دی غواړي چې د اوچ سیاسدي چکدرې افغان خانانو سره د کلونو راهسې را روان ځمکو مسلو حل د قانون د لارې حل کړي خو د بدقسمتۍ نه د څه تېر شوي انتظامي افسرانو لخوا کوز د نیمکۍ چکدرې بایپاس پیسې مخالف فریق ته ورکولو او بره نیمکۍ کې د موټۍ په سر 15,000 روپو نه پیسو سیوا کولو ناجایزه فیصلې یو ځل بیا دوی په شر مجبوره کوي د کمې نه چې دوی تر ممکن حده پورې ډډه کوي غونډه کې د کوز د ټیسو ډیری ماخی خیرآباد ځوانانو تنظیمونو مشرانو هلکانو سید حسین اعظم ګل مراد خان باچا بخروان د دینزي امن اصلاحي جرګې په شمول نورو مشرانو ته د ځمکو سره نورو مسلو د حل دپاره مکمل مرستې او هر قسمه قربانۍ ورکولو یقین ورکړو د دې وینا وه تر اوسه پورې یقین وکړه څنګه چې د وکیل صاحب وي هغه به د انتظامیې سره به وه که هغه به په هر ځای کې جرګه مرکه وه نو چې موږ به یو قدم مخکې واغځو یو به شاته واغځو نن زما د زړه په ایمان داسې وایي چې زه به د نن نه بعد کم سے کم داسې سوچ نه کوم زه به په شا قدم نه اخلم داسې قسمه چین چې دی نو دا راولي هم هلکه موږ خو خبرې کولې ژوند ماته دې ښکاري چې ما پورې خپې هم وشوې په ما پورې لاس هم وشو او تاسو به د خپل زور نه اوس خبر شئ چې تاسو څومره ګټې کوئ دا تشه دلته ناسته هم نه ده او څنګه چې دې ملګرو ووایي نو موږ به انتهایي کوشش وکړي چې موږ خپل بچي سختې ته نه کوو مخامخ خو که فرض که پکې راغله خدای یې مه کوه نو چې سړی تنګ شي خامخا به جنګېږي بیا به کوم جنګ د روژې نه پس به د بایپاس د پیسو مطابق به انشاءالله موږ په بایپاس باندې هلته به یو غټه جلسه کوو یو غټ میټینګ به کوو په هغې کې به دې کلو خلک هم شامل وي او د کوزو خلک او دغه پیسې به انشاءالله موږ په خوښه خدای نه راکوي موږ په زور الو او دې غریبانو ته ورکوو زما په خدای قسم تر ننه پورې چې زما کم تحفظات زما کم خدشات یا زما کم سوچونه نن چې مې تاسو ولیدئ نن چې مې دا نوجوانان ولیده نو زما دغه تحفظات زما دغه خدشات دا نن ختم شو زه د نن له تاسو نه مبارکي درکوم چې د راتلونکي وخت ګټه دا ستاسو ده دا قام ستاسو دی دا خاوره ستاسو ده چې څونه نوجوانان دي د هغوی دغه کوښښونه زه اپریشیټ کوم په دې فخر کوو چې کله موږ په حق من د انصاف سي نو د هیڅ چا موږ څه پروا نه ساتو چې دی څونه زورور دی دی څونه خبرې کوي دی څونه دلایل وایي دی څونه خبرې زموږ د دې خبرې د هیڅ چا نه هېڅ څه پروا نشته دی او انشاءالله د حقه به موږ بیا هم وایو نن هم وایو او پرون هم ویل انشاءالله د آینده لپاره به هم د دې قام دپاره وایو او د دې خبرو هېڅ اثر په موږ باندې نشته دی خبر نو زمونږ هفته دوه مخکې په کوشت کې میټینګ وشو د هغې نه باقاعده د نوجوانانو یو تنظیم سټارټ شو چې په دې 15 شپږو کلو کې بلکې په 8 کلو کې هغه
جوړ شوی دی د کوزې نمکۍ به موږ سره انشاءالله دغه شانتي کې یو تنظیم جوړیږي کشرانو تاسو دا خبر کوم چې انشاءالله خام هم به تاسو باندې ولاړي جرګه هم به تاسو باندې ولاړي او د دې خام خدمت به کوئ او دا قام چې دی انشاءالله چې دا به ښکاره کوو دوی له به نوم نشانې انشاءالله چې ژوندی کوو که د موسیقۍ تاسو ته ضرورت راغی نو انشاءالله مونږ به ستاسو شانو به شانو ولاړي یو ډېر یو قدم ستاسو نه شاته نه وي بلکل به ستاسو سره شانو به شانو ولاړي زمونږ کومه غټه ایشو ده د کوزې نیمکۍ او د بلې نیمکۍ نو دغه مسلو ته الحمدلله زمونږ امن اصلاحي کمیټي او ستاسو د کلو مشران ولاړ دي دغه خبره چې ده نو دا خپل دل و دماغ ته مه ګوزوئ په دې ټیم کې زمونږ د په عملي میدان کې ستاسو ضرورت دی میدان دی هغه د ایښه دی که دی د پکول غواړي نو د پکېږي نه هغه به خپل حق تپوس کوي او انشاءالله کفن به په سر راوړي او ستانه به مخکې ولاړي زمونږ مشران ډېره غټه سخته دیره کړې ده نو زه د خپل نوجوانانو ته دا ریکویسټ کوم چې ته د بل کلي ملک او خان ته حاجي صاحب او خانجي وې نو ته یې د دې کوزې نیمکۍ او د خیر آباد او د اوسکۍ او د ټیسو د ډېرې مشر ته ولیدلې زه د خپل نوجوانانو ته دا درخواست کوم چې تاسو به د خپل مشرانو سره قدم میلاوهئ که نه میلاوهئ به د دوی په اواز کې به خپل اواز میلاوهو که نه میلاوهو به یو بل برداشت کو خپل مشران چې زمون کم دي هغوی ته مشران وایو اوسئ موږ یو قوت یو موږ یو طاقت یو ان شاء الله دا طاقت په وسیګو دا طاقت به یو ځکه زموږ مخې له هیڅوک نشي راغلی نوجوانان تاسو ته ولاړي او چې څه یې موږ راوځو او که نه ستاسو خبره څوک نه مني تنګۍ انتظامیه یې بل څه نو باقاعده تاسو کار کولی شئ دا روډ هم بندولی احتجاج هم کولی شئ صرف کار کوئ غونډه کې په نورو پاتې شوو کلو کې د ځوانانو تنظیمونو جوړولو او مخ په وړاندې بوتلو فیصله وشوه. محمد اسرار، خیبر نیوز، ټیسو، چکدره، کوزدیر.